د ورېځې تندر را پرېوتو، ورېځې وشلې دي. الله دې راته معافي وکړي. دا خبرې زه په دې خپله زندګۍ کې په اول ځل باندې اورم چې ورېځې وشلې دي، د ورېځې تندر را پرېوتو. او بیا داسې سیلاب، داسې مناظر دا هم په دې سترګو باندې په دې خپل ژوند کې په اول ځل ګورو چې دومره غټ غټ کاڼي، دومره لوی لوی تیږې چې دا د یوې لوی مشیندرۍ، زورورې مشیندرۍ نه بغیر د خوځېږي نه، د یو ځای نه بل ځای ته نه وړل کېږي. دا د کورونو ته، د کورونو دې منځ ته څنګه را ورسېدل. په دې ټایم کې مې دا زړه بالکل اره شي چې دا د ګل په شان ماشومان، دغه مشران، دغه زنانه، دغه میندې خویندې چې په دې باندې به څه تېر شوي، چې دومره لوی لوی کاڼي او دغسې دا د سیمنټو مضبوط دیوالونه، دغه سریې، دغه اوسپنې، دا شلۍ په مخه باندې وړي ماتوي، چې په دغه انسانانو باندې به څه تېر شوي. لویه ربه ته پرې ورحمېږي. او بیا څومره لوی لوی نقصانونه، لکونه کروڑونه روپۍ کاروبارونه، ځمکې، پټي، کورونه، جایدادونه. لکه داسې خلک هم پکې موجود دي د دې بونیر په دې واقعه کې که نه، چې یو کس چې دی هغه پاتې شوی دی او نور د کور چې څومره کسان دي هغه وفات شوي دي. یو پکې دی چې زه تللی وم، پیره مې وړې وه، مزدوري ته تللی وم، چې راغلم نو کور نو د کور خلک، سکولونه نشته، ماشومان نشته. نو الله دې ورحمېږي. الفاظ نشته په کومو الفاظو کې دغه درد بیان کو، دغه تکلیف بیان کو، دغه غم بیان کو. الله دې ورحمېږي په دغه پښتنو باندې، په دغه پښتنه معاشره باندې. یقینا دا د الله د طرف نه یو ډېر لوی ازمایش دی، یو ډېر لوی ازمایش دی. دې ته موږ د ازمایش نوم ورکولی شو، ځکه پښتانه ډېر دردېدلي او ډېر ځپلی شوي خلک دي. نو که یو څوک دې ته د عذاب نوم ورکوي نو زه ورسره متفق نه یم، ځکه ازمایش او تکلیف دا الله جل شانه بعضې وخت په هغې خلکو باندې راولي کوم خلک چې الله ته ډېر نږدې وي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء. په دې ټولو انسانانو، په دې ټولو خلکو کې زیات تکلیفونه، مصیبتونه چې په چا راځي د انبیاء کرام دي. ځکه په انسانیت کې د ټولو نه نږدې خلک الله جل شانه د هغه انبیاء کرام دي. بیا هغه خلک چې الله ته د انبیاء کرامو نه پس چې کوم خلک الله ته نږدې، په هغې باندې الله ډېر تکلیفونه، مصیبتونه راولي. نو دغه راغلی مصیبت، تکلیف، ازمایش په دې کې د الله جل شانه هغې خلکو ته چې هغې پکې شهیدان شول، درجې دې الله ورته بلندې کړي. کوم چې پاتې دي د زړه صبرونه دې الله ورکړي، د چا چې څه قسم نقصان شوی الله دې ورته نعم البدل ور نصیب کړي. ډېر دردونکي مناظر دي. په دې وخت کې موږ ته تماشې کول نه دي پکار. هر انسان، هر مسلمان ته دا پکار دی چې د خپل وس مطابق ځان ورسوي، چې څه په وس کېږي. د چا یو څادر په وس کې ولې نه، یو څادر دې له ځان سره یوسي. هلته کې د کفنونو ضرورت دی، هلته د تابوتونو ضرورت دی، هلته د قبرونو ضرورت دی، هلته د خوراکونو، د څښاک، دوایانو وغیره ضرورت دی. نو په دې وخت کې ټولو خلکو ته زما خواست دی چې د خپل وس مطابق کوم ځای کې چې د بونیر د دغې خلکو دپاره کیمپ لګېدلی د چندې، په دې کې مکمل تعاون ورسره وکړئ.